الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فلسوف يرضى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمان ترجمه کی جنابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د عظمت او پشان باندې مختصرا تذکرہ شوی و ان شاء الله مزید پاگی باندې تفصیل به ذکر کوم چونکه دا میاشت د جمادی الثانی چې اسلامي شپږمه میاشت ده نو دې میاشت کې سره د جنابي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات تعلق دی. په 22 جمادی الثانی باندې خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دنیا نه تشریف وړي وفات کیږي او خپل رب سره ملاقات کوي. نو چونکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو عظیم هستی ده او یو عظیم انسان دی او الله تبارک و تعالی جناب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه انتہائی لوی مقام او مرتبه ورکړه. نو په دې وجه باندې دا حق جوړیږي چې په مسلمانانو کې د هغه خلیفہ تذکیری وشي او د هغه خلیفہ قربانیانی د هغه خلیفہ
تقوا پرهیزګاری دا مسلمانانو ته وښودل شي او بیا په دې باندې عمل وکړل شي. لکه څنګه حدیث کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تاسو به زما طریقې زما سنت کلک او مضبوط ونیسئ او زما د خلفای راشدینو کوم خلفا دي د هغه خلفای راشدینو مراد ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علي المرتضى، حسنين، امیر معاویہ رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې د دوی په طریقې باندې کلک او مضبوط شي. بل روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنی اسرائیل کې 72 فرقې دي، زما په امت کې 73 فرقې دي، وکم اتیا فرقې، درې اویا فرقې، او په دې کې 2 اویا فرقې به جهنم ته ځي او یو فرقه به جنت ته ځي. نو صحابه تاسو ولې د الله رسوله هغه کوم جماعت کوم فرقه ده کوم ګروه ده چې هغه به جنت ته ځي؟ نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما انا علیه واصحابي، چې په کوم دین په کوم مذهب کومه طریقه باندې زه او زما صحابه یو په دغه دین دغه مذهب او دغه طریقه باندې چې څوک وي هغه به جنت ته ځي. نو ګویا د صحابو اتباع چې ده دا انسان له جنت ته بوځي، دا انسان لپاره د جنت سبب جوړي او ذریعہ جوړي. بیا د انبیاء نه وروسته 1,24,000 کم و بیش انبیاء جناب آدم علیہ السلام نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې الله چې دنیا ته مبعوث کړ دي د دې انبیاء نه وروسته په ټولو انسانانو کې د آدم علیہ السلام د زمانې نه تر قیامت سره پورې چې کوم انسان راځي په دې ټولو انسانانو کې الله رب العزت جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شان او وقار ورکړي او د ټولو نه غوره او بهتر دي. لکه څنګه روایت ما ولستو عمر خطاب رضی الله تعالی عنہ وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خیرنا وسیدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا استداد آغا عظیم انسان دے چې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دادی متعلق فرمائی چې هغه زمون د ټولو نه بهتر او غوره دی، هغه زمون سردار دی، زمون سید دی. وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اور کتون صحابہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیاد محبوب دے، کتون صحابہ کرام کی زیاد محبوب دے. اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر ټولنا اول ایمان راوړل کړي یو ځل تجارت د پاره تلل چې کله تجارت نه واپس شو چې واپس بازار ته راغی چا ورته وایي چې تا به چا سره ملګرتیا کوله ته چې چا سره محبت کوي او مینه ساتي چا سره چې ستا ناسته او پاسته وه تګ او راتګ او ګرځېدلو هغه د نبوت دعوه وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د نبوت د مخکې ملګرتیا وه او 2 کاله کشر دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. نو ملګرتیا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه ملاو شوی
یو ورځ چې دی د تجارت نه واپس راغی بازار ته ورسېد نو چا ورته وویل چې ستا ملګري خو د نبوت دعوه کړله نو جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جواب ورکړي دا نه وایي چې زه زموږ د هغه نه به تپوس کوم چې آیا رښتیا د نبوت دعوه کړې او که نه ده کړې دا نه وایي چې زه به د دې تحقیق کوم چې دا رښتینی پیغمبر دی او که نه دی وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله زه د ټولو نه اول دا اعلان کوم چې هغه د الله نبي دی حق او سچ پیغمبر دی او بیا د واقع معراج اول تصدیق چا کړو کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف نه بیت المقدس ته تشریف ویړو د بیت المقدس نه آسمانونو ته تشریف ویړو عرش مولا تعالی ولا باندې جبرائیل علیه السلام سره خبرې کوي کلام کوي وګوره دا یو ډېر یو عجیب کیفیت او حالت دی او ډېر یو ناشنا کار دی چې د شپې په لږې ونیسې کې زرګاو میله لرې بیت المقدس ته ولاړم بیا اسمانونو ته تلل چې 500 کاله مسافت د ځمکې او د یو اسمان په منځ کې بیا د یو اسمان پیړواله 500 کاله بیا د دویم اسمان او د اول اسمان په منځ کې 500 کاله مسافت دی نو دا دومره زمانه دا په لږ غونې وخت کې تېره شوله نو زه چې کله خپل قوم ته لاړ شم کله به چې خپل قوم ته زه بیانوم چې زه معراج ته تللی وم اول بیت المقدس ته راغلم انبیاو ته مې امامت وکړو او بیا زه لاړم اسمانونو ته الله سره ملاقات وشو نو زما تصدیق به څوک کوي خلک خو به تکذیب کوي خلک خو به دا خبره دروغجنه ګڼي ځکه چې دا یو ډېر ناشنا کار دی جناب جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي چې ته غمجن کېږم ته پریشانه کېږم ستا تصدیق به څوک کوي جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به کوي ستا اول تصدیق به هغه کوي او بیا چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل قوم ته بیان وکړو چې زما قومه زه خو د شپې تلم د بیت الله نه بیت المقدس ته بیا د بیت المقدس نه عرش مولا ته واپس هم په دغه شپې باندې راغلی مشرکین خندا شروع کړه استهزاء او مذاق یې کړ چې داسې چرته کېدلی شي دا خو ډېره ناشنا خبره ده او بیا راغلل جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ستا ملګري خو یو بله دعوه وکړله او هغه دعوه خو ډېره ناشنا ده هغه خبره خو ډېره ناشنا ده او داسې کار کېدل خو ډېر ګران دي نو څه دعوه یې وکړله وایي هغه خو دا دعوه کوي چې زه د شپې تلم اسمانونو ته او ما الله سره ملاقات وکړو د شپې په لږ حصې کې مې واپسي وکړله جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ورته جواب ورکړي چې هغه رښتیا وایي هغه دا خبره رښتیا کوي دغه وخت نه جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته لقب ملای شو صدیق رښتینی خبره په وینا کې هم رښتینی په دعوې کې هم رښتینی او د الله په هر حکم منلو د الله په هر حکم قبلولو کې هم رښتینی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مجلس کې ناست دی یو ځل صحابه کرامو سره محور گفتگو ده خبرې کوي پیغمبر مبارک لګیا دی او صحابو ته فرمایي مفهوم داسې دی وایي چې تاسو کې کوم یو سړی هغه جنتي لیدل غواړي نو اوس به راشي لږ درنګ وروسته جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړ دا جنتي دی وګوره او حدیث کې راځي عتیق الله من النار دا خود الله تبارک و تعالی د طرفنا د اور نه د جهنم نه آزاد کړی شوی دی الله ورته د برائت اعلان کړ دی الله د اور نه بچ کړی دی محفوظ کړی دی لکه څنګه قرآن مجید کې راځي كل
नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कुरान मजीद के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान की कि हर जी रूह सिजला हर जानदार ला द मर्ग सकली देबा मर्ग सकी पदमा मर्ग राजी लेकिन च मर्ग रागे नु मर्ग नस्तु इंसान और पेरियान चली दसर में हिसाब किताब बकीगी व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम तासु ता परस द क़यामत तासु द आमालु पूरा बदला में दर को लेकीगी पागे के सब कमियों को ताई बनेगी चार सरा जुल्म और ज़्यादती बनेगी वला तुज़लमून फ़तीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान की चली तार बराबर में चार सरा जुल्म और ज़्यादती बनेगी हर इंसान ता दाखुद आमालु पूरा बदला और को लेकीगी पूरा बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करती लेकिन बिया अल्लाह तबारक व तआला ऐलान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कुल यो सड़े कुल यो इंसान ची द जहन्नम द और न बच करे शो और द जन्नत त दाखिल करे शो दे कामयाब शो। मगर जनाबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुतालिक जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान की फरमाई चिदा खुद और न बच कर ले शरे द जहन्नम न बच कर ले शरे द आजाद दे जहन्नम न तो और ना यो लक़ब अतीक यो लक़ब सिद्दीक़ दे और योजन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जन्नत के दरवाज़ों मुताल्लिक़ तज़किरा कोला वही फरमाई छि यो दरवाज़ा द रैयान दिल बरोजदार दाखिली यो दरवाज़ा द मुज़गुज़ारों द पारा यो दरवाज़ा द हाजियानों द पारा यो द जिहाद कौन को द पारा मुख्तलिफ अमाल वाला द मुख्तलिफ दरवाज़ों में दाखिली अत दरवाज़ी दी द जन्नत। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तपूस की च अल्लाह रसूला दा बड़े खस्ता खबर द जन्नत अत दरवाज़ी दी और मुख्तलिफ दरवाज़ों में मुख्तलिफ जन्नतियान दाखिली आया दासियों सोचते चाहत जन्नत द दो दरवाज़ों ना द द्रेवना या द सलोना दाखिली जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई द जन्नत अत दरवाज़ी दी ए अबू बकर द जन्नत अत दरवाज़ी दी मुख्तलिफ दरवाज़ों ना मुख्तलिफ जन्नतियान में दाखिली लेकिन द जन्नत अतवारा दरवाज़ी चिदी द जन्नत अतवारा दरवाज़ी चिदी आगे न बताता आवाज़ राजी ची अबू बकर तो पमा दाखिल शा अबू बकर ता द जन्नत अतवारा दरवाज़ी दा कोलावदी और ता द जन्नत अतवारा दरवाज़ों ना आवाज़ राजी ची पदे दाखिल शा रोजे वाला दरवाज़ा ना ऐलान की आवाज़ बकई ची अबू बकर पदे दाखिल शा द मुझ वाला दरवाज़ा आवाज़ की ची अबू बकर पदे दाखिल शा द जिहाद वाला दरवाज़ा आवाज़ की अबू बकर पदे दाखिल शा। चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोहबत की यौ गज़वों ट्रेन न पाती शुरू द गज़वात को मुख्तलिफ तारात राजी च जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस सहाबा अगस्ती ने वो काफिर से मुकाबले लेते थे तो गज़वा में लिखी और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा आगा साहबी ने जिन हर गज़वे की जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल करते आकर का वास्ता करना और योजन जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौलास अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कर दे यो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी तो तशरीफ लाओ सहाबा किराम नाज़ थी जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रागे
ابو بکر صدیق عمر فاروق رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دواړه ورسره دي. یو لاس یو ډول کړی بل لاس بل لاس. او صحابو ته فرمایي چې موږ به پر ورځ د قیامت داسې پاسو یو ځای پر ورځ د قیامت یو ځای به پاسو. او یو روایت کې راځي چې یو لاس په یو باندې اچول او بل لاس په بل باندې. صحابو ته فرمایي چې موږ به پر ورځ د قیامت داسې پاسو. نو دا د هغو قربانۍ وي، د الله د دین لپاره قربانۍ وي. په دې وجه باندې الله رب العزت دا مقام ورکړو، په دې وجه الله رب العزت دا مرتبه ورکړه، او په دې وجه باندې الله تبارک وتعالی دومره لوی شان ورکړ. د جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قربانۍ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، نور صحابه کرام چې دا قربانۍ دي. دا نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د وفات تعلق دې میاشتې سره دی. په دې میاشت باندې جناب ابوبکر په دې میاشت کې په 22 تاریخ باندې 22 جمادی الثانی په دې 22 تاریخ باندې جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دنیا ته تشریف ورغی. وفات راغلی ورته، خپل رب سره الله سره ملاقات کړی. او دا یو د نقطې خبره ده چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 63 کاله، نو د جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر 63 کاله. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم خوی، کوم اخلاق او کوم نسبتو، هغه نسبت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې څومره ورځې مرض الوفات، څومره ورځې اخري بیماری وه، دغه ورځې جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کومې بیمارۍ نه وفات شوی نو دغه بیمارۍ نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات شوی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یهودانو ښځې په روټۍ کې زار میلاو کړي او پیغمبر مبارک دې ولوړی خوړلې وه. بیا ورته پته ولګېده چې په دې کې زار دي، خو چونکې هغه اثرات هغه جسم مبارک ته داخل شوي. او جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته په غار سور کې مار ټک ورکړی، نو هغه زار جسم ته منتقل شوي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه د زارو د اثر نه او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغه زارو د اثر نه دنیا ته تشریف لرل. دا نسبت دې ته نسبت اتحادي نه کېږي، دا نسبت الله نصیب کړ، دا شان، دا مقام، دا مرتبه چې الله نصیب کړله، دا په دې وجه باندې چې هغه خلکو قربانۍ ورکړي د الله د دین لپاره. او الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو ته بیا بالخصوص ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته اعلان کی وسيجنبها الاتقى، دا متقیان دي، دا پرهیزګار دي، دا د تقوا کامل درجه ته رسیدلي دي، ځکه دوی ته د جهنم نه بچاو او د جنت هغه دخول ورکړل شو چې جهنم نه دا بچ کړل شول او دا جنت ته داخل شول. دوی کې تقوا، دوی کې اخلاص، دوی کې پرهیزګاري وه. نو دې میاشتې سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د وفات تعلق دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نوم عبدالله، اسلام نه مخکې نوم عبدالکعبه او اسلام کې حضور صلی الله علیه وسلم نوم بدل کړو. عبدالله نوم کې خود ابوبکر باندې مشهور کنیت دی، صدیق لقب دی، عتیق لقب دی. الله رب العزت موږ ته د صحابو اتباع تابعداري نصیب کړي او د صحابو د قربانیانو په شان قربانیان الله رب العزت موږ ته نصیب کړي چې موږ دین اسلام ته ورکړو. اقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت